یو دویم سړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې طلحه بن خویلد اسدی نامه و. دا ډېر غټ کاهن و، جادوګر و. دل اول اسلام قبول کړی و، کلمې ویلې و، مسلمان شوی و. لیکن وروسته چې کله نبی علیه صلوات وسلام بیمار شو، په دغه وخت کې د نبوت دعوه وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو باندې امیر جوړ کو، د قتل لپاره د سره د جنگ لپاره ورولې. دم مضبوط خلک دیو الته جنگ شروع شو. لا د خپل مقصود ته نه دی ورسېدل چې اطلاع را رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د دین لاړ نو بیا خو زرار رضی الله تعالی د صحابه لپاره الته ایثارېدل ممکن نه و. دی وخت سپرې خو د واپس مدینه منورې ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی. په دې وخت کې ابوبکر صدیق د فتنې ته موقع میلاو شو، نورم مضبوطه شوله، ملګري تیاری وکړو، جنگي تیاریان یې وکړو، مختلف قسمت قصې شوې. ابوبکر صدیق رضی الله خلیفه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې وخت کې د ارتداد مهم شروع شو، یو طرف نه فتنې راپورته شولې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغوی د سرکوبۍ دپاره اسلامي لښکرونه او پوځونه تیار کړل. یو لښکر د ده د قتل لپاره عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې دی ورباندې کمانډر جوړ کو، امیر جوړ کو، او د طلحه د هغه د ملګرو سره د جنگ دپاره د هغه د قتل لپاره اخوا ورولېږل. دې کې ورپسې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لښکرم، دا د خالد بن ولید رضی الله لښکر دغسې و. مختلفې فتنې چې وې هغې دپاره جدا جدا لښکرونه تشکیل شوي وو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لښکر دغسې و. کوم ځای کې مشکل پیدا دی دی به ورپسې وررسېدلو به هغه خلکو. دلته جنګ شروع دی، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ راورسېدو. په دې کې جنګ په زور او شور سره شروع شو. دیو تکړه خلک وو، لیکن د مسلمانانو سره چې کله په میدان کې مخامخ شو کمزوري شو. نو دا طلحه چې دی د سیټ ته کېناستو، وایي نه چې د جانشین دی، اپسې بار بار راځي، ورته وحي شروع ده، وایي وحي شروع ده، مکارتوب کوي. ورته وایي څه وحي راغله؟ وایي لا تر اوسه وحي نه دی نازل شوی. بیا ځي جنګ، بیا راځي، بیا ځي، اخره کې هغه هم مایوسه شو. ده ته چې پته ولګېده چې مسلمانان هغوی ته اوس غلبه میلاو ده، خالد بن ولید سره د ملګرو ډېر په زور سره شروع دی زموږ ملګري قتل کوي. نو عینه گرفتار کو، دیو سو تختیدل، سه قتل لل، او دا په خپل باندې طلحه خپل ښځه چې کله خپل شکست وکړو، دی په اس باندې د ځان سره کېنول او د دې ځای نه وتښتلو، د جزیرة العرب نه بهر لاړو ووتل. طلحه عینه راوستلو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته یې ودرو، هغه کلمه وویله، مسلمان شو او د خپل کفر نه توبه وویستله. بیا طلحه چې دی هغه د مسلمانانو په قبضه کې د راتلو نه مخکې د خپل دې دعوې د نبوت نه توبه وویستله، او د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې بیا راغلی دی، کلمې ویلې، د مسلمان شوی. دا ګوره دویمه فتنه وه. اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغې کار تمام کړی. علما کرامو ډېر په تفصیل سره واقعیت نقل کړي.